سلامونه ملګرو جنید خان د سایډ له د ویډیو ښکاري جی محمد عامر خپل د ورلد کپ تیاری خه زبردست طریقې سره روانه کړې ده او لګي داسې چې محمد عامر را روان ټي20 ورلد کپ خپل ځان د پاره یو ډیر یادګاري ورلد کپ جوړول غواړي دا ورلد کپ د محمد عامر کې دی شي د خپل کیریر اخرنی ورلد کپ محمد عامر الریډي ریټایرمنټ ایستلو خو د پاکستان کرکټ بورډ په وجه باندې هغه خپل ریټایرمنټ واپس واغشتو د ورلد کپ د پاره د ورلد کپ کې به کمپلیټلی محمد عامر ته چانس ملاویږي محمد عامر خه کنفرم د دې ورلد کپ سکواډ حصہ ده جی محمد عامر اوس پر کمپلیټ تیاری روانه کړې د څنګه چې د ویډیو کې تاسو لخکاری چې خه زبردست طریقې سره خپل جیم خپل فټنس باندې کار روان کړی دی جی او دا غي رزلټ الریډي تاسو په پی اس ال کې هم وکړو چې پی اس ال کې داغه سپیډ کې امپروومنت هم راغله 140 142 هغه الریډي ټچ کول په پی اس ال کې او خپل ټیم د لپاره خه زبردست بالینګ په هر میچ کې کړی دی چونکه کدا ځل پی اس ال تاسو کتلی وینو زیات تر میچز چې کوم هغه د بیټسمنانو په فیور کې پچ په داسې جوړو شبره بیټسمنانو د لپاره خو بادر په داسې خه بالینګ نشو کوله څومره هم ټیمانو څومره هم لوبډلې وي د پی اس ال کې یو بالر هم داسې امپریسیو بالینګ فاست بالر د یادوم داسې خه بالینګ نه دی کړی چونکه د محمد عامر په مقابله کې شاهین افریدي عامر جمال خه بالران د دې پی اس ال حصہ خو داسې خه پرفارمنس نه کړی چې څنګه پرفارمنس محمد عامر د کوټه ګلیډیټر د لپاره کړی دی په ټف کنډیشن کې هم محمد عامر د خپل ټیم د لپاره خه بالینګ کړی دی او را روان چې کم ورلد کپ ته هغه کې محمد عامر سپیشل کول غواړي لګي داسې ځکه هغه چې کم تیاری دی ورلد کپ د لپاره روانه کړی ده نو هغه نه لګي داسې چې محمد عامر غواړي چې هغه سمثینګ سپیشل دی ورلد کپ کې دا ورلد کپ د فینز لپاره هم او د خپل ځان لپاره هم یو یادګاري ورلد کپ جوړ کړي نو ګورو به چې څنګه پرفارمنس ورکوي خو محمد عامر الریډي تاسو له معلومه ده چې سکواډ کې هغه الریډي 100% خو کنفرم هغه سلیکټ ته کنفرم اب ورلد کپ په سکواډ کې شامل وي او په پلینګ 11 کې به هم شامل وي شاهین افریدي سره یا نسیم شاه سره به اٹیک بالینګ هم کوي د نوی بال ماستر د جیا الریډي تاسو له پته راس ان سوینګ اوټ سوینګ خو زبردست طریقې سره کوي خو چې کومه تیاری اوس هغه روانه کړې ده نو لګي داسې چې خو هانستلی خو طریقې سره هغه غواړي چې زه د دې ورلد کپ خپل ځان لپاره او د فینز لپاره یادګاري جوړ کم او دې ورلد کپ کې ډومبنه میچ چې کوم دیغه د پاکستان انډیا سره دی د انډیا خلاف د محمد عامر ډیر ښه ریکارډ دی د انډیا خلاف د محمد عامر په ټي20 کې په او ډی آی کې مطلب خو بالینګ کړي په هر میچ کې هغه ټي20 فارمیټ یو کو او ډی آی فارمیټ چمپیون ټرافي تاسو له یاد شي فائنل چې کوم انډیا سره کې محمد عامر ښه پرفارمنس کړو این علاوه ټي20 ورلد کپ کې هم محمد عامر د انډیا خلاف خو پرفارمنس کړی دی او دغه ډومبنه میچ کې شری انډیا نه پاکستان وګټل نو پاکستان به د ټیم ټول نه خطرناک دغه ټورنامنت ټول نه خطرناک ټیم ثابتېږي بیا پاکستان ته شکست ورکول یو ټیم داسې نشته چې بیا پاکستان ته شکست ورکړي خو کچري پاکستان ډومبنه میچ د انډیا نه وګټل ډومبني میچ کې انډیا له شکست ورکو دغه ټیم له شکست ورکول سره پاکستان چې کوم انرژي دا به یو په ډبل زیات شي او دا غي چې کوم ویننګ یو دغه دغه به سټریک چې کوم دی به برقرار پاتې کیږي ان شاء الله خیر دا محمد عامر یو ویډیو ملو شو ما تاسو سره هم اپډیټ شریک کوم چې محمد عامر د ورلد کپ د لپاره خه تیاری روانه کړې ده هغه چې څومره هم فینز دغه د لپاره هم یو خوشخبری دی یو قسم له د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام